بسم الله الرحمن الرحيم. والفاظ الشرط کا ان و اذا و اذا ما و كل و كلما و متى و متى ما. خجدا یو لسم بحث عنوان شروط تعلیق الطلاق او دی عنوان کی تقریبا اته مسلې به بیانېږي. دریم بیان کړی دي. اوله مسله دا و چې کله د طلاق نسبت نکاح ته وکړي نو وروسته د نکاح نه به واقع کېږي. ان تزوجتک فانت طالق وایي یا کل امرأة اتزوجها فهي طالق، نو نکاح نه پس په طلاقېږي. دویمه دا ده چې کله شرط ته نسبت وکړي وروسته د شرط نه به واقع کېږي. ان دخلت الدار فانت طالق. دریمه مسله دا ده اضافت د طلاق دا به ال صحیح کېږي چې خاون مالک وي، یعنی خاون وي خپلې ښځې ته ووایي چې ته طلاق یې، یا نسبت ملک ته وکړي ان ملکتو کې، او یا سبب ملک ته نسبت وکړي ان تزوجتو کې ان نکاحتو کې. نو په دې صورتونو کې به اضافت د طلاق صحیح کېږي او که نه به صحیح کېږي. پرون مې یو مسله ویلې وه که ستا ذهن کې چې کله تشبیه راشي طلاق سره نو به رجعیم باین جوړېږي. نو دا د امام صاحب رایې وه مطلقا. امام ابو یوسف رحم الله فرمایي که ذکر د عدم لویوالي ورسره اله به باین جوړېږي که نه رجعی به. او امام ظفر رحم الله رایې دا ده عرف ته به ګورو کوم شی مشبع به جوړ کړی دی دا عرف کې غټ حسابېږي که وړوکې، نو که وړوکې حسابېږي به به رجعي. لکه انت طالقون کالابره، ابره ورته وکړي کالابره، او کالجبل ووایي نو به طلاق واقع کېږي. بهرحال امام صاحب قول مفتا به دی، نفس تشبیه چې راله بس رجعي نه به باین جوړېږي. دا هم پوره نه وه کړې. څلورم مسله په دې عنوان کې د شرط الفاظ عربی کې بیانوي ان اذا او دغه شان اذا ما کل کلما متا متا ما. الفاظ شرطي ځکه ویل حروف شرطي ونه ویل ځکه بعضې پکې اسما دي کلن او کلما وغیره او الفاظ دواړو ته شامل دي. که نو د دې الفاظو حکم سره تاسو لږ متوجه شئ. د دې الفاظ حکم دار چې کله شرط موجود شو یمین با کلاو شي و بس پړدل شي معنی ختم بشي. نو کچری محل موجودو نو جزا بم راځي او که محل نو موجود لا الا جزا به شرط ختم شي. به ووري کم شرط پوری طلاق معلق کړي دی اطاق معلق کړي بل چې شه نو شرط چې څنګه موجود شي نو ورسره ختم هم شي بس دوباره به که دغه شرط موجودیږي جزاګانې نه راولي. نو شرط چې موجود شي جزا برازي، نو که محل موجود و جزا براشي او که نو موجود به هم شرط ختم شي او جزا به هم واقع نشي. مثلا یو سړی ښځې ته ووایي که ته کور ته داخله شوي 3 کاڼو باندې به طلاق یې. نو چې شرط موجود شي کور ته داخله شي محل موجود دی 3 طلاقه به راشي رسي. د هغې نه بس که نکاح وکړي بیا کور ته داخلېږي. نکاح څنګه وکړي مطلب پوره قصه چې دغه وکړي تحلیل نه بس بیا کور ته داخلېږي مزید بیا طلاق نه واقع کېږي ځکه شرط چې و بیره موجود شو بس ختم. بل مثال یې واورئ که چېرې ښځې ته یې ویل کور ته داخله شوي به 3 کاڼو به طلاق یي بیا وله یو طلاق ورکړي او عدت تیر شي قصه ختمه شي بیا ښځه کور ته داخله شي د شرط موجود شو جزا نه راځي ځکه اوس محل نشته ښځه شته ونه رسېږي. لکه د دې خوا ګوره که ټوله توجه درله خرابه کړې دې خوا ګوره مړه لږ تاسو پوهېږئ که نه څه ورته ویلي دي که کور ته داخله شي به 3 کاڼو به طلاق یي. یو طلاق وله رجي ورکړي رجوع ونه کړي عدت کې یا باین ورکړي او عدت تیر شي باینه ده به هر حال
به کور ته داخل شي مزید 2 طلاق نه واقع کیږي شرط موجود شو جزا پکار و خو جزا محل شته دینه نو خزه خو پردی ده طلاقونه نه واقع کیږي المنګ مقصودی خبره بده کده شرط ختم شو به نکاح ور سره وکړه نو وس که کور ته داخليږي وس طلاقونه ناراضي ځکه شرط موجود شو نو که محل موجود و جزا مر سره راشي شرط به ختم شي او که محل نو موجود بغیر د جزا نه لا اله جزاء ان به شرط ختم شي دا خبر زين کې کینوي او تو ګورئ ففي كل هذه الالفاظ ان وجد الشرط كشرط موجود شي ان حلت اليمين يمين بوصف الدلشمانه انتهاء ته ورسيږي او طلاق بواقع شي کله محل موجود انتهت لانها غير مقتضيه للعموم دي الفاظ کې عموم نشته بس یو پر شرط موجود شي قصه ختم شولا البته كلما کی خبره به بدله ده كلما دخلت الدار فانت طالق نکه به یو بیرو کور ته داخله شي یو طلاق براشي او شرط نه ختم ځکه کلمه د تیګ تعمیم دی که دوباره داخليږي بهم طلاقيږي کبه دریم بیره داخله شوله دریم طلاق موقع کیږي البته اوس کدي خزي بل ځکه نکاح وکړه عدت نه بس تحلیل وشو او بس خاوني ول تراله به کور ته داخليږي به مزید طلاقونه نه واقع کیږي الکه ولی کلمه کې خو عموم دی هر کله چې داخليږي په کار د طلاق راشي نه داغي جوابداري به کلمه کې عموم دی خداغه طلاقونه کوم چې په الحال د په ملک کې کوم شي چې په ملک کې موجود دی هغه واقع کیږي او 2 3 اور بس دا خبره چې مخکې نکاح وکي هغه به طلاق ورکی او بس د راشي به اثر نه 3 طلاق ملک راشي دغه 3 طلاقونو ته کوم چې په دویم ملک باندې ملک راځي دغه ته کلمه نه داخله عموم پکې دا خدا مطلب نه چاغل ته ورسو البته کده سی ویلی کلمه اتزوجو کلمه چې نکاح وکړه طلاقيږي با طلاق دی نو به چې د چا سره نکاح کوي لکه تزوج کې عموم راوستو کلم نکاح کوي بس طلاقيږي البته قبل څوک راشي او د نکاح کې دي کوم به دغه حیله ده بل څوک راشي او د نکاح کې او دا قولنی څمونه وي وکیل نه جوړ کړي چې موږ وایو په نکاح کې وکیل چې نفسي معبر وي احکام ټول موکل تراجي کیږي نو د وکیل نکاح د موکل نکاح دا ځکه کده سی وکي به طلاقيږي نه جوړ کړي فزوري دا صرف او صرف بوته لکه نکاح مې لکړې ما هر راکه بس جب به سیر واسي لوري کې نور غلې کینی او یا ورته وي ورزب به بس ورشي لو ګوړي کی دې صورت کې طلاق نه واقع کیږي اګه دې سی وي هر ازم اخذ جسمه ملک راضي هغه دې طلاق ای پښتو کې یا کلمه وای به هیڅ لار نه جوړيږي ته ګورئ الا في كلما فإن الطلاق يتكرر بتكرر الشرط حتى يقع 3 تطليقات بواقع کیږي لاندې قاعده لیکلې لأن كلما تقتضي تعميم الافعال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها هر کله چې د سرمنې سوزي الله نور به تور کو هدايه پښمانی بل پورا قصه کړي نور سرمنې به ورچي الاصل ان كلمه كلما توجب تكرار الافعال اصول هدايه کې وي مخکې راځي فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء دريو طلاقون نفس به ور سره نکاح وکړه نو بس به هغه د دویم ملک طلاقون ته دغه کلمه عام نه ده څلور مسلې بیان شو دی عنوان کې بنځمه مسله وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها وليس كما هل ختم شي ملک زایل شي شرط نه ختميږي یو سړی خزي ته ویلي ک کور ته داخله شوري ته طلاق کوي به هغه د خزي له همدا سي طلاق ورکی منجز خزي جدا شي به واپس څو پس ور سره به نکاح وکي که وسم کور ته داخله شي اوس به طلاقيږي منس کې کمل زایل شوی
دې سره شرط نه ختمېږي شرط برقرار دی شرط کله ختمېږي چې شرط موجود شي یاد ساتئ ښه تر څو شرط نه موجود شوی تر هغې نه ختمېږي خو البته بس فرق دومره دی که شرط موجود شو محل موجود و جزا به هم راځي او که محل نه موجود ختم به شي لا اله جزا انتا تاسو ورسېدلی نو وایي وزمال الملک بعد الیمین یبطلها زوال د ملک بعد الیمین وشو یمین معنی شرط او جزا تم یمین وي ان دخلت الدار فانت طالقون کې کچري مینس کې طلاق ورکو ملک ځای شو لا یبطلها یمین نه باطل شرط او جزا شامی کې وای ان التعلیق یبطل بزوال الحل کله چې حل راشي قسم شرط موجود شي وي یمین ختميږي لا بزوال الملك ملک سره نه ختميږي ختم نشي جل نمبر 4 599 رضا والله فإن وجد الشرط في ملك كملك شرط موجود شو ان حلت اليمين ووقع الطلاق بواقع شيء دا ویلو وإن وجد في غير الملك موجود شيء ان حلت اليمين بي ولم يقع شيء حزب من واقع کیږي تاسو ورسېدلې هدايه کې دلته مسله لیکلې ده تاسو لګورئ د مزید وضاحت لپاره یو سړی ښځې ته وایي کته د عمر سره او د بکر سره خبرې وکړلې ته به طلاق یې به وایي دې کې څلور صورته جوړېږي د امام ظفر صاحب اختلاف دی ورسره به څلور صورتونه اتفاقي زمونږ د درې واړو امامانو اتفاقي داري ګورئ که چېرې تا د زید سره او د عمر سره خبرې وکړې ته به درې کاڼو طلاق یې نو بیا دا ښځه لاړه چې زید سره خبرې وکړي نو شرط لا نه دی موجود شرط دا دی چې دواړو سره خبرې وکړي رسئ بیا وله یو طلاق ورکړي باین شي مکمل عدت ختم شي هغې نه پس لاړه شي امر سره خبرې وکړي تاسو پوه شئ دا صورت لږ وروستو کې د اسانتیا ولووایي که دا ښځه د زید سره هم خبرې وکړي امر سره هم وکړي بس طلاق به واقع شي درې واړه هلته ابا یوسف او ابا عمر لیکلی که موږ په لنډو وویلو تاسو پوه شئ دویم صورت دا دی ورته وایي که چېرې تا د زید سره امر سره خبرې وکړې ته به درې کاڼو طلاق یې بیا یو طلاق ورکړي دا آسان به ترې رامخکې کړو او باین شي عدت تېر شي بیا لاړه شي محل ختم شوی د زید سره هم خبرې وکړي امر سره هم وکړي نو بس مزید دوه طلاق نه واقع کېږي ځکه شرط موجود شو خو محل نشته څو شو دریم ورته که تا د زید سره خبرې وکړلې د عمر سره دې خبرې وکړې په درې کاڼو به طلاق یې زید سره خبرې وکړي امر سره لا نه یې کړي او بیا والله یو طلاق ورکړي عدت تېر شي او بیا هغې نه پس لاړې شي امر سره خبرې وکړي شرط موجود شو نو اوس محل نشته دوه طلاقونه نه واقع کېږي بقایا څلورم اول وله یو طلاق ورکړي باین شي عدت تېر شي بیا راشي زید سره خبرې وکړي ورسېدی بیا ورسره نکاح وکړي د هغې نه بس بیا لاړ شي امر سره هم وکړي نو شرط اوس موجود شو محل هم شته دی نو مزید دوه طلاقونه کم پاتې دا به هم واقع شي وګورئ شپږمه مسله وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيه إلا يقيم المرأة البينة ښځې ته ویلي دي که چېرې کور ته داخله شولې ته به طلاق یې بلکې داسې ووایه ورته ویلي که زید کور ته داخل شو ته به طلاق یې ښځه وایي زید کور ته داخل شوی او دا وایي نه دی داخل شوی نه یې طلاق وایي داخل شوی طلاق یې د چا قول له به اعتبار وي نو په دې مسله کې خاوند چې دی دا مدعا علیه دی ځکه ښځه نکاح خو مخکې نه برقرار را روانه وه او اصل دا دی چې شی دی په خپل حالت باقي وي الاصل ابقاء ما کان علی ما کان څلورمه ماده وه نو سړی د اصل خبره کوي چې نکاح لا برقراره ده شرط نه دی موجود طلاق نه دی واقع ښځه د امر زاید خبره کوي هڅه وایي چې طلاق واقع شوی دی او شرط موجود شوی دی طلاق واقع شوی لکه ګواهان د ښځې سره مدعیه ده خو صحیح ده که نه طلاق نه واقع کېږي تاسو وګورئ وإذا اختلف في وجود الشرط فالقول قول الزوج له به اعتبار وي په دې کې الا ان تقيم المرأة البينة حق ښځه بینه قایم وکړي نو اوس به بېله خبره ده
خجي مخکې یو مسله پاتې وام کړې وه خوا تیر شتي لأن أصل بقاء النكاح واختم دا ويل وهي تدعي عليه زواله بالحنس في شرط يجوز أن يطلع عليه غيرها فلا يقبل قولها إلا ببينة ورسره بل مسله ووري کچري شرط داسې شرط چا صرف د خزر طرف معلومیږي مثلا ورته وی کچري هیڅ زراله ته طلاقي نو بس به خزوي هیڅ مراله نو بدی صورت کې خزه امینه ده او قول د امین خو معتبر وي دا خو موږ ویلي دي قول د امین معتبر وي خصوصا خپل حق کې نو که خزي ویل هیڅ مراله خاون وي نه دی راغله خزي قول لیدل به اعتبار وي یعنی خزه به مدعی حسابي کې ځکه دا خپل ځان خپيږي وګورئ فإن كان الشرط كشر الشرط داسو لاندې لیکري امخ کې انه الاول ما يطلع عليه غير هذا خزن علاوه نور خلقم بخبر وي هذا دویم ما لا يطلع عليه غيرها چې د خزن علاوه د شرط بوجود باندې څوک نه خبريږي فإن كان الشرط لا يعلم الا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها خپل حق خبر دي قول قبلي کې ځکه خپل حق دا امینه ده في حق نفسها کې مثل يقول سلي ورتوي ان حست فانت طالق فقالت دا بجواب کې وي قد حث نو طلقت طلاق شولا رسيبي بهرحال اصل کې دي اصول هدايه کې الاصل ان القول قول الامين مع اليمين امام كرخي رحمه الله اصل الاصل ان القول قول الامين مع اليمين من غير بينه دول سم نمبر اصل له او کده سی وته ویلي دي اذا حث فانت طالق وفلانه معك کچرستا هیز را له تم طلاق یو فلان کیم در سره طلاق ده او به اجماع هیز را له نو دا خو طلاق شو خو فلان کی کوم بنه ده نه طلاقيږي ولی تهمت هم دي دویم دا اقرار چي ده اقرار دا اقرار کې هیز مراله اقرار مبارک میں ویلی والاقرار حجت قاصره اقرار خو حجت قاصره ده 77 نمبر ماده کیوں کنه البینه حجت متعدیه والاقرار حجت قاصره نو د دې حق دا هو طلاقي خو بن ور سره نه طلاقيږي برحال ځان په حق کې اقرار ټیک دی او د بل په حق کې اقرار نه دی اصل کې شهادتي او دلته تهمت د شهادت قبلي ګنم فلا يقبل قولها في حق ضررتها ځکه تهمت دی په خدا صورت اله دی چې خاوني تکذیب وکي که خاون وته وي چې او بالکل هیڅ زراله نه به دواړه طلاق شولې پوه شوي به او دغه شان دا صورت ال دی چې پته نه لګي چې چره پته ولګي د خلکو ته دا سکارو چې هیڅ رااله به خو بهر حل طلاق شو نو کومي پته ولګي دلا علم رااله بس به خو طلاق د شرط موجود شو که پته نه و خاون تصدیق کو بهم بنه طلاق دا او خاون تصدیق نه دی کړي پته نه لګي دل صرف دی اقرار وکونو به دا طلاق د بنه نه د درې صورت جوړ شو مخکې راځي و مثلا الفرق بين قوله إذا حث وقوله إذا حث حيضة لغوري يسري كذي دويل چستا هزرا له تب طلاقي نو خزي وینه ولیدله نو نه طلاقي گلا زکه پته نه لګی دا هیڅ دې کنه دي هیڅ د پر اقل مقدار 3 ورځې اغلا ندي بوره شي ها چې کله دویم ورځم وینه جاری و دریم ورځم وینه جاری و نو اوس پته ولګیدل چې هیڅ وو اوس چې طلاقيږي ما اولی ورځ نه چې کله هیڅ رغلی واغه نه به طلاق شي تاسو پوه شولئ دغه ته استناد ویل کیږي ګورئ واذا قال لها اذا حثت فانت طالق فرات الدم لم يقع الطلاق بنواقيك حتى يستمر الدم 3 ايام ذکر تر 3 ورځې مخکې امکان شته دی چې ختم شي او دا هیڅ نه فاذا تمت 3 ايام برشو حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت کله چې هیڅ راغلی هغه وخت نه فیصله کیږي
او دې ته څه ویل کېږي استناد څه ته ویل کېږي حال کې د حکم لګول د علت ماضیه په وجه باندې څنګه يمضي الحكم غربي الفاظ یمانی شبان حال چاته ویل کېږي حال کې حکم د علت ماضیه په وجه لګول او د حال کې حکم ماضی ته بوتلل د علت ماضیه په وجه د سی وایي لکه دلته اوس وګورئ حال کې حکم ولګو چې طلاق ده حکم ماضی ته بوتللو او علت ماضیه په وجه لکه ځاغه وخنو برحال به دغه استناد د بارا امام کرخی رحمه الله یو اصل له دویشتم الاصل ان الموجود في حاله التوقف كالموجود في اصله کله چې یو شی په حالت توقف کې موجود شي دا د سیله اصل کې چې موجودو هغه وخت کې موجودو مخکې راځي دویشتم نمبر اصل له اتمه مسله دی عنوان کې کده سی ورته وي اذا حث حيضه کامل حیض دراله علی بطلاقی نه ترڅو چې حیض ختم شي نه ترغه نه طلاقیږي یعنی یو ورځم جاری او دویم ورځ دریم ورځ پوره شولم لانه د طلاق ځکه حیض کامل یاد کړي نه دی ختم شوی نه چې کله حیض ودرېدلو غسل وکړلو او یا بل سم ورځ هم داسې ودرېدلو بس حیض ختم مثبت طلاق واقع شي وإن قال لها إذا حث حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها تريش ده حيض نوزي تصور سيدني خجي دولسم نمبر عنوان عدد الطلاق د طلاق عددون را تبایني نو بده کې دوه مسلې بیان کړې دي اوله مسله د وینځي طلاقونه دو دي معنی دوه طلاق سره مغلظه کیږي او د دې عدت چې به دوه زدي خاوني کا آزاد وي او که غلام زمنګ د حناف مسلک دی بهر حالي طلاقونه دو دي په دې مغلظه کیږي هزونه با عدت کې صرف دوه تیري امام شافعي رحمه الله بده کې اختلاف کوي والاصل في هذا راضي دي کې چې کوم اصل لغه ذکر کولان دی وګوره ان الطلاق والعده عندنا معتبران بالنساء زمونږ په نسبانه طلاق تعلق هم د خزي سره دی خزه وینځره بس دوه طلاق او د عدت تعلق هم د خزي سره دی وینځره دوه هزبتی رہی قضا د درې وي امام شافعي رحم الله یو منی را سیونه منی هغه وی طلاق تعلق د خاون سره دی خاون آزاد دی که غلام دی که آزادی خزه که څنګه هم دی دي درې طلاق ملک سره دی الطلاق بالرجال او که خزه خاون غلام دی نو خزه که آزاد ده او که وینځه ده بهر حال با دو طلاق مالکی دې کې راسه اتفاق دی چې بای د عدت تعلق د خزه سره دی که وینځه دوه هزا که آزاد ده درې وقال الشافعي ان الطلاق والعده عندنا معتبران بالنساء وقال الشافعي رحمه الله الطلاق بالرجال والعده بالنساء وتفسيره ته وګورئ یو حر وتحت عبد نو طلقها ثلاثا طلاقها لك طلاقها ثلاث عندنا زموږ په نظام دي طلاقونه درې دي خزه آزاد ده او عدت او د امام شافعي رحمه الله بنس دو دي ځکه خاون غلام دي او اجمعوا ان عدتها ثلاث حيض تاسو به شولې په دې اجماع ده عدت درې دي دویم یو وینځره تحت حرین ده نظمک بنظمانی طلاق د دې دو دي طلاقها سنتاني ځکه وینځه ده وعنده ثلاث امام شافعي رحمه الله ويدري دي ځکه خاوني آزاد دي واجمعوا ان عدتها هزتان عدتي دو هزدين واما اذا كانت الامر تحت عبد وینځه د غلام خزه ده نبي طلاقم دو دي عدتونهم دو دي به دې من اجماع ده واجمعوا ان عدد المنكوحه معتبر بالرجال دا بدی کې بل مسله شولا د منکوح تعلق بهر حال د سره سره ده آزاد دي څلور نکاحګانی کولې شي او که غلام دي دوه کولې شي په اتفاق ده وګورئ وطلاق الحرة ثلاث حر كان زوجها او عبدا حرا كان زوجها او عبدا مخکي
دیارلسم نمبر عنوان طلاق غیر المدخول بها. غیر مدخول بها چې د تاسو لږ بر وګورئ چونکې هغې کې سره دخول نه شوی ملک د خاوند له مضبوط شوی نه یو طلاق چې ورکو بس مکمل ملک ختمیږي لکه کمزور شان نشانی چا لګولي ورکو ټکاڼي کولی که نه ورځيږي خو دا هلک چې یو بیا که دویم ورپسې ورکوي دریم ورپسې ورکوي به ځایه ځي ځکه هغه نشاني خو نښه خو ورځېدلې ده نو سیوایي کې به ځي. البته غیر مدخول بها ته که درې کاڼي په یو ځل ورولي نو په درې واړو کاڼو باندې هغه نښه لګي بیا که کار څومره کمزوری ده خو لګي په درې واړو بیا په درې واړه طلاقونه واقع کېږي. بهرحال که چېرې یو طلاق ورته ورکړي به دې بیانه کېږي او که درې ورکړي پرله پسې په اول به بیان شي دریم بلغ وایي او که درې په یو ځل ورکړي یا دوه په یو ځل ورکړي نو بس بیا به دوه وي او که درې دغه به واقع کېږي واورئ. وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلاثا وقعنا عليها درې وړه واقع کېږي. سوال دا دی درې وړه څنګه واقع کېږي لکه مثال راته ووایه څنګه وایي داسې انت طالق ثلاثا ته طلاق کوي درې نه ترا دلته جوړېږي انت طالقون چې ویلو پښتو کې ویل ته طلاق کوي په دې خو غیر مدخول بها بیانه شوه نو ثلاثا چې راتلو هغه نښه غورځېدلې وه نو دا خو لغو وشو تاسو څنګه وایئ چې درې طلاقه شو پوه نه شوئ پې نو جواب دا دی مولوي صاحب دلته یو اصل دی صاحب د هدایي ځای په ځای ذکر کوي تاسو متوجه شئ ځان پې پوهه کوي بهی کله چې د طلاق سره عادت ذکر شي که نه نو بیا د طلاق ټول تعلق عادت سره راځي. یو سړی ښځې ته وایي انت طالق ثلاثا او دا ښځه انت طالقون پورې ژوندی او ثلاثا نه مخکې مړه شوله که یو طلاق هم نه واقع کېږي ځکه طلاق واقعېدلو به ثلاثا باندې هغه وخت کې محل نه موجود مړه وه او کله چې محل موجودو انت طالقون به وخت کې هغې باندې طلاق واقع کېدلو نه اوس هم ونه رسېدلی. بهرحال کله چې طلاق سره عادت ذکر شي طلاق تعلق د چا سره جوړېږي ځکه دې مطلب دا دی انت طالقون طلقة ثلاثا وجه دا د مولوي صاحب انت طالقون چې دی دا خو مصدر دی دې سره ثلاثا نه لګي صفت یې نه جوړېږي خیر هم دی که نه دا خالص عدد د هغې سره نه لګي همدغه شان به کوو طلقة به ورته راوباسو اقتضاء النص په طور باندې. بهرحال اعتراض دا و چې انت طالقون یې ویلو ثلاثا راتلو خو بیانه شوي وه نو دا ثلاثا سره درې څنګه واقع کېږي نو دغې جواب شو چې کله عادت ذکر شي تعلق د طلاق د عادت سره نو غیر مدخول بها ته چې ویل انت طالقون نو په دې باندې نه د طلاق لا ثلاثا باندې درې وړه په یو ځل راغلل ورسېدې او که داسې ویل انت طالقون ثلاثه یې نه ویلو ورسره عدد نشته نو بیا هم په هماغو الفاظو واقع کېږي نو په اول بیانه شوې د دویم چې راتلو ختمه وه. وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ثلاثا وقعن عليها لاندې قاعده لیکلي ان العدد اذا قرن بالكلام كان هو المقصود خیر هم دی که نه دی بالتکلم فلا يعتبر اللفظ كلاما قبل التكلم به دینه مخکې کوم لفظ دی انت طالقون گویا چې سره باغی تکلم کړی نه دی فلم یکن قوله انت طالق ایقاعا لاحدا ځان لا نه دی چې بدې دی باینه شي او د بل دی لغوه شي. اصول هدایه کې وایي الاصل ان الوصف متى قرن بالعدد كان وقوع الطلاق بذكر العدد تاسو پوهیږئ مخکې راځئ وإن فرق الطلاق طلاق جدا کو بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة دویم دریم نه واقع کېږي ځکه باینه شوې ده. راځئ یو مزیدار بحث دی هغه لږ ووایو ځان پې پوه کړو تاسو متوجه شئ موږ لا به په دې کتابونو کې راځي راغلی به مې کتلی به مې تاسو به دا عنوان کتلی الصریح یلحق الصریح دا به هم کتلی والباینه یعنی والصریح یلحق الباینه دا به هم کتلی والباینو یلحق الصریح او دا به هم کتلی للباینه والباینو لا یلحق الباینه. نو واورئ اوس صریح طلاق چا ښځې له ورکو مدخول بها ده
دوباره پسې صریح ورکوي په عدت کې نو دوباره بل طلاق هم واقع کیږي. انت طالقون عدت لا روان دی مش پسې ودې ویل انت طالقون دوباره به طلاق هم واقع شو ترڅو چې عدت وی دویم دریم طلاق ورکول شي. دا کوم یو صریح ملحق کیږي صریح پسې دویم صریح باین طلاق ورته ورکو. به باین په دوه قسم ردم ذهن کې کینوي یو باین بالکنایات دی کنی الفاظ سره باین شي مخکې تیر شوی او دویم باین په صریح الفاظ باندې دی لکه کستا سوزین کی پرون درس کې مونږ ویل کله چې صریح الفاظ سره داسي زیاتی شدت والا معنی راشي یو زیاتی یا شدت والا معنی راشي نه به باین جوړیږي. همدغه شان انت حرامون کې پرون مونږ ویلو چې دا صریح دی په طلاق کې خو طلاق به کوم واقع کیږي باین خلع ده کنه خلع دا صریح دی طلاق به کوم واقع کیږي باین طلاق بالمال چې دی انت طالقون په 0 روپۍ باندې هغه ټیک د ماته منظور ده دې باندې کوم واقع کیږي. نو طلاق باین دوه قسمه کله په کنایات سره او کله په صریح الفاظ سره بلکې رجعیم چې دی دا کله په صریح الفاظ سره کله کله په کنایات سره غدریم پرون ویل نو څه نو په کنایات سره رجیم راتلی شي باینم راتلی شي صریح سره رجیم راتلی شي باینم راتلی شي خو غالبا داسې ده چې په کنایاتو باندې هم طور باندې باین راځي نو ځکه دا مشهور ده چې کنایي الفاظ سره طلاق باین راځي غالبا په طلاق صریح سره رجی راځي نو ځکه مشهور ده خلک کوئی په طلاق صریح سره رجی واقع کیږي. تاسو پیږئ مرحل خپل راشي طلاق رجی ورکړې دوباره پسې طلاق رجی عدت کې ورکو نو ملحق کیږي دوه طلاق بشي بلې پسې ورکو بل بمی. الطلاق الصريح يلحق الصريح شو دویم طلاق باین یو تور کړی دی دغه باین ک بالکنایه دی او که دغه باین بالصریح دی به هر حال طلاق رجی ور پوری ملحق کیږي عدت کې ولا طلاق رجی ورکو صریح الفاظ سره واقع شو پوهه شری پی دوشل درې طلاق رجی ور کړی دی اول باین پسې شاته راولي ملحق کیږي کنه ویاوجي دواړه قسم باینو پسې ملحق کیږي تر انت طالقون ورته ویلي بیک باین ورتا صریح باین ور پسې ور کوي او ک باین بالکنایه ور کوي نو به هر حال دواړه ملحق کیږي طلاقونه بچو شي دوه بشي. تاسو ویږئ البته دومره به چې غاول نه بم باین جوړ شي اگر رجوع نشي کولای اول کې خو کولای شو خدای دویم باینو نو باین کې رجوع کولای شي ناول خود به خود باین شو دغه شان کول رجیو دویم دا خوم دغه دی کنه اول باینو اخواسم باین دی دویم رجی ورکو به باینی مرحله څو صورت شو درې الصريح يلحق الصريح والباين يلحق الصريح درې څلورم نمبر ام دغه شان لیکلي والباين لا يلحق الباين للباين باین پورې نه ملحق کیږي. نو دې کې تاسو له پوره تفصیل واورئ دا خبره قابل غور ده. مولوی صاحب باین صریح چي دي دا باین بالکنایه او باین بالصریح دواړو پورې ملحق کیږي دا غنه یادي چلل باینه پوینه شي به کنه دا لکشاته کوم مخ کې راشي دا مشتاسو چې شامی وغیرہ کې کتلې دي چې الباین يلحق الصريح للباین د دې معنی دا ده چې باین بالکنایه چې دی دا باین صریح او باین بالکنایه پورې نه متعلق کیږي دا څوک دی باین بالکنایه دی ښا اوس که یو بیر طلاق باین ورکړی دی کاغذ صریح دی او که کنایي دی ورپسې بل طلاق ورکوي باین خو صریح ورکوي نو صریح باین بهر حال هغه ورپسې ملحق کیږي نو که مخکې باین بالکنایه هم صریح ورپسې ملحق کیږي او مخکې که باین صریح هم صریح باین ورپسې ملحق کیږي. تاسو پوه شولئ
به اوري اخري خبره باین بالکنایه چې ده دا مطلق باین پورې نه ملحق کیږي نه باین صریح پورې ملحق کیږي او نه باین بالکنایه پورې ملحق کیږي کم یو بالکنایه او باین صریح چې ده هغه مطلق باین پورې ملحق کیږي هغه باین بالکنایه مور پورې ملحق کیږي او که باین صریح مور پورې ملحق کیږي وجه دا ده چې باین صریح خو صریح طلاق ده صریح خو بهرحال ملحق کیږي لکه څنګه موږ ویل الصریح يلحق الصریح والباینه خو ملحق کیږي نو مخکې راځي دلته اوس ښځې له طلاق ورکو غیر مدخول بها ته یو نو دلته اوس خبره لګه بدله ده که صریح ورته ورکړی دی او کنایي دی دوباره بل طلاق ولې نه واقع کېږي تاسو خو ویلو که نه چې طلاق باین پورې صریح ملحق کېږي که نه نو بل طلاق که ورکوي را دي شي خو یې محل ختم شو په دې خو عدت نشته عدت موږ ورسره دا قید هم ویلی ګوره اوس مسله ښه واضحه شوله موږ ورسره دا قید ویلو چې طلاق صریح دی ورکړی عدت وي بل صریح ورکولی شي یا باین ورکولی شي یا دی باین ورکړی دی عدت وي به ورله صریح باین ورکې یا صریح رجی ورکې کیږي غیر مدخول بها کې خو عدت ختم شي ډایرکټ عدت پې نه چې عدت پې نه نو بل طلاق څنګه ورکې اوس هم ونه رسېدلی وګورئ وإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة خجي درېمه مسله به دې عنوان کې یو سړي ښځې ته ویل انت طالق واحدة وواحدة حرف عطف سره ذکر کړه نو اوس به څه حکم وي وقعت عليها واحده سره یو به واقع کېږي ځکه انت طالق واحده چې ویلو به دې باینه شوله غیر مدخول بیا قصه شروع ده نو دا دویم چې دی دا لغوه شروع مخکې راځئ څلورمه مسله کې راته مولوي صاحب شپږ صورتونه بیانوي دا چې ښه توجه سره واورو د څلورم مسله د بدی عنوان کې نشپک صورتې دي یو سړي اولې تشوا وريخه یو سړي ښځې ته ویل انت طالق واحده قبل واحده دې حکم بیان کړي بس فقط یو طلاق واقع کیږي کتاب کې شته کنه وقعت عليها واحده او کله سی ویل انت طالق واحده قبلها ضمیر بکې راوړ واحده نو به دوه واقع کیږي او کله سی ویل انت طالق واحده بعدها بعد کې شی الټه ده که یو ویلا به وقات واحده یو واقع کیږي او کوي نه ویلا انت طالق واحده بعد واحده به دوه واقع کیږي څو صورت شو څلور او مع سره پنځه او مع واحده کې دو دي او معها ضمیر راوړو بهم څو دي دو دي وقات سنتاني رضی دلګ شان وضع حکومت لګ متوجه شي هدايه کې لیکلي دي چې کله ضرب د دو شیانو ترمنځ راشي کنه قبل او بعدو نو ستا معلومول پکار دي دا صفت د چا دی کله چې ضرب واقع شي بین الشیئین لکانت طالق واحده بعدها واحده عدد من طلاق واقع کیږي کنه نو د دو طلاقونو ترمنځ رااله توجه جی نو هدايه کې وای کچري د دې سره ضمیر ذکرو دا به صفت د اول وي او کچري ضمیر سره نو ذکر نو به د صفت د ثانی وي لکه ووري جاءني زيد قبل عمرو اول بعدو ده کنه بهرحال که قبلوي که بعدو تاسو لږ متوجه شئ څه ویل کله چې ضرب د دو شیانو په منځ کې واقع شي او د دې سره ضمیر ذکر وي نو په دې صورت کې به صفت د چاوي د اول جاءني زيد زيد را لي قبله عمرو دا سي زيد چې مخکې لدن عمرو مو دلته قبله صفت د چا دی زيد او کچري صفت ضمیر سره نه وي به صفت د ثاني جاءني زيد قبل عمرو دلته دا قبل تعلق د عمر سره دی قبل د عمر زيد راغلو او مخکې جاءني زيد قبله زيد راغلو د زيد چې مخکې لدن عمرو پوه نه شو به نفس مسله زده شو ظرف کې سره چې کله ضمیر وي صفت د چاوي اول وي او که ضمیر نه وي صفت د ثاني وي دا یو قاعده ذهن کې کېناستله دویمه قاعده ذهن کې دا کېنوي
وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال ماضي کې طلاق واقع کول دا حال کې طلاق تکه ماضي کې څوک طلاق نشي واقع کولای نو کلام د لغونه بچ کولو د پاره موږ به د څه کوشي په حال طلاق دی څو مسلې شولې دوه قاعده مزدا کړل کا وسره شي مرسل اول مسله کې وګورئ انت طالق واحده قبل واحده دلته ضمیر شته نشته نو به دا قبلو د چا صفت وي رستنی صفت وي صحیح شو نو څنګه بشي تطلاق یو قبل واحده دې یو نه مخکي معنا غيو طلاقي او قبل واحده دا کوم چې دویم در کوم د دینه مخکې نو چې دویم ورکول به خو محل ختمو ځکه څه شو یو ونه رسیدلې دویم مثال راشي انت طالق واحده قبلها واحده تطلاقي یو کم یو قبلها د سحال کې چې دینه مخکې یو ماضی کی دا یو چې وس در کوم د دینه یو مخکې مو امون ویلو کنه چې ماضی کی طلاق چره د په حال کې طلاقي یو خو ډایرک ور کوي بل د ماضی دی هغه مر سره حال کې شو دواړه په یو ځل نه رسې پی څو بشي دو بشي دریم لراشي انت طالق واحده بعد واحده دلته ضمیر شته نسبت د چاره د دویم دی داسې بشي تطلاقي یو بعد واحده خدای یو چې دی ګورې دا د یو نم رستو دی د یو چې کوم وس در کومه دا د یو نه رستو دی یو کوم دی غیر ماضی کیو نغم حال کې شو څو بشي دو بشي وری د څه ده کنه خام بعدها کې ضمیر ولا مثلا مخ کې راخه د ضمیر ولا به وای ما خدا څلورم تیرا مخ کې کو بعدها ضمیر چې ور سره یوري انت طالق واحده تطلاق یو بعدها واحده اوس د بعدها چا صفت دی دا ول لیکه تطلاق یو دس یو شداغینه بس به بلم دی نو دا بل راتلو قصه ختمه نو څو طلاق بشي یو بشي څلورم تطلاق بعد ضمیر نشته اوس د چا صفت دی دا دویم کنه تطلاق یو بعد واحده خدا یو چې دا د یو نه پس دا یو کم ځای کې دی دا ماضی کې نو هغه څه کې شو حال کې شو نو دواړه فلحال شو نه رسېږي دا د هدايي کم قصه ما وکړه قدرت کې څه اعلان دی هشه کې دلته وی ان الملفوظ به اولا ان كان موقعا اولا وقات واحده تاسو له ګورئ ملفوظ به اولا کچره واقع کېدلم اولا نو یو بي او ملفوظ به اولا كواقع کېدل ثانيا به بدوي واساس مثالونه کې ګورئ عبارت کې ولو قال لها انت طالق واحده ده ملفوظ به اولا دي قبل واحده واقيم اول شو بس دا بتسوي يو بشي بي تلك ان اولا كان موقعا اولا خلم ده كان دوم لراشا وان قال لها واحده قبلها واحده ور انت طالق واحده ده اول ملفوظ ده هو قبلها واحده الذين مخكي وبلم ده نو دا واقع شو ثانيا بس بسوي بس بدوي وإن كان الملفوظ به أولا موقعا آخر وقال سنتاني ب وإن قال واحدة بعدها واحدة وقات واحدة دريم ده كان دريم سورة تتلاقي يوم ده أول لك بعدها واحدة خو ده دين بس بلم ده نو كم چه ملفوظ أولا ده واقيم شو أولا يو بشي وإن قال لها أنت طالق واحدة بعد واحدة تطلاقي يو پستبلنا نو كم چې ملفوظ اولا دي دا واقع دویم دي تک مخکې تبل نو وس بچو شي دو بشي خجي پنځم صورت مع شپږم صورت معها پدې پنځم شپږم کې ممدوي او مع واحدة او معها واحدة وقات سنتاني پنځم مسله بدی عنوان کې وإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت الدار وقت عليها واحدة تسلقوا قولي يوصلك جتوي لك غير مدخل بهذا تتلاقي أنت طالق واحدة وواحدة
وو سره ذکر کو ورپسې اخیره کې وای ان دخلت دار شروع کې ویل یار ان دخلت الدار کچری کور ته داخله شوي تب طلاقي واحده وواحده به کور ته داخله شي امام سیبوی دا کوم چې معطوف علی ذکر کړی دی دراله او باینه شو دا دویم لغوه دی دخول دار بوخي او صاحبین وی ګورا د سی ویل دي ان دخلت الدار فانت طالق واحده وواحده دواړه ولاړ دي شریکه اگر که گیټ ته یو مخ کې راغلی بل رست راغلی خو ولاړ خو بهر حال دواړه دي به چې څنګه ځا ور داخلي دل کوړتا نو دوه گیټ دواړو ته به زول کولا شو په یو ځل رال یا دواړه واقع شو دا صورت الله دې چې شرط مقدم وي که شرط مؤخر کې هدايه کې دي انت طالق واحده وواحده ان دخلت الدار بالاتفاق دخول دار سره دواړه واقع کیږي الګا دا کیسه په مدخول بها کې غیر مدخول بها کې وي مدخول بها کې به ټول صورتونه کې دوه واقع کیږي ځکه یو سره محل نه ختميږي مخکې راځي خجي 13 نمبر عنوان تخصیص الطلاق بالمکان والزمان طلاق مکان او زمان پورې خاص کول بس دا ذهن کې کینه وای چې طلاق تعلق د خاص زمانی یا د خاص مکان سره نه وي په خبر کې طلاق کټول دنیا کې و طلاقي د طلاق په اعتبار سره ټول ازمکه تجزی نه قبلې ذکر بعض ما لا يتجزا 62 نمبر ماده او ذکر کله بي په خبر کې طلاق کټول دنیا کې طلاق نن طلاق یو سبا نه بي ننم دا سبام نه به هغه سبا او تروجو کې به خبره ده پیږي دا ته مسله موږ بار بار راتله او سره خزي ته وای ترڅو چې ستابلار معنا معافي نه غوختي ترڅو چې بلان کې کار نه شي بلان کې کار نه شي طلاق پورې به ما حرامي خیرم دې کنه وځي څه حکم دې سره ایرانی دا وڅ شو دا چې دا کړه الله په دماغ من خلاص کړي زما شپګم بیره چلکه چې ته مثلا ستابلار معنا معافي نه غوختي ترغي حرام نه چې حرام شو کنه به ټول حرام ده لیکن پلان وسنه حرام شو لکه بلاري مې معافي غواړي هم حرام ده کوي نه غواړي هم حرام ده ځکه طلاق کې هم وخت نه لري چې لږ وخت به یو لږ وخت بني وګورئ وإن قال لها أنت طالق بمكة فهي طالق في الحال في كل البلاد وصول ذلك الأصل أن الطلاق متى وقع في الأماكن كلها وكذلك إذا قال لها أنت طالق في الدار طول زينك طلاق شولا وإن قال لها أنت طالق إذا دخلت مكة وسخ شرط ده يار بمن طلاقي کی ترڅو چې مکه ته نه داخله شي وسخ شرط ده اوس بس 81 نمبر ماده وایو المعلق بالشرط يجب الثبوت عند ثبوت الشرط با تخصيص الطلاق بالزمان وورا یو سره کزه ته وینت طالق غدا الکه دا د اضافت والے مثال لیکه موږ ویل یو منجز دی یو معلق دی بل مضاف دی دا مضاف دی ته طلاق سبا یعنی دا انت طالق ام سبب ورشات کړه سبب دي داراشي بغیر سره شرط نه او معلق کې خود شرط پوجا شاته کېدل چې سبا راشي طلاق بشي سبا څټي مرشي څنګه چې صبح صادق شي طلاق الکه سبا خو تر مخامه پورې جاری وینمر د اسم جنس د یو فرد موجود شول بس وای چې موجود شو هدايه کې زی بجاراسي یو سړي ول قسم دی وب بنس کما نو به خو ټول جهان وب ته ویل کیږي چونکه اسم جنس د یو فرد معنی مطلق کیږي یو ګټو به وس کلی کنه هانش دلته څنګه سبا شو هانش شو هغه نیت دا کړي چې زما مړه سبا د اخرت مراد ده نغم حقيقي معنی ده نیت له اعتبار شته خو ظاهر نه ده محتمل ده ظاهر نه ده نو دینتن مقبلیږي محتمل ده ظاهر نه ده قاضي خو خلاف ظاهر فیصله نشي کوله قضان بنه قبلیږي پویږي په کینه خپل پاتېږي کینه خوب درتللو او چې خوب تللو به ودرېږي واپس وګورئ كم تريد ورسل لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد وإن قال أنت طالق غدا وقاليها الطلاق بطلوع الفجر الثاني ويلو وجد وصفها بالطلاق في جميع الغد وذلك بوقوعه في أول جزء منه فإن نوابه آخر النهار نديوكو
نصدق ديانة لا قدان لأنه نوى التخصيص في العموم اصل کې عموم کې تخصیص کوي او عام کې تخصیص کول لا خلاف ظاهر وي ځکه عام قطعي وي تخصیص سره ځونی جوړيږي مخکې ویلو کنه او قطعي ځونی جوړول خو خلاف ظاهري نو قاضي بلدي به نه منيخه ونيه التخصيص في العموم صحيحه فيما بينه وبين الله صحیح دغه کې منل شي او کله چې وته ویلو ته طلاق پرون حالانکه نکاح نن کړی دا دای به خلق و کلام کړی دی د اوسته د خروغه خړلې د سپوغه پرون طلاق ولش د کتبه چې لکه تا خدا قاعده والی و چې طلاق فی الماضی طلاق فی الحالی بغیر اعلی چې ماضی کې خو ملک وی کنه نو او د خبره ټیکم ده کنه پرون طلاق وی بل چا طلاق کړی وی هم یادولو ایا ما باندې حرام وی دا مطلب میون صحیح وکنه حق مخکې نه بنکا کې به وی ته پرون طلاق یې نو وسه قاعده ولګي طلاق ايقاع الطلاق في الماضي ايقاع في الحال به طلاقيږي نو وی ولو قال أنت طالق أمس وقد تزوجها اليوم لم يقع شيء لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق ولو تزوجها أول من أمس وقع الساعة فكان إنشاء بإنشاء ذاك والإنشاء في الماضي إنشاء في الحال هدايك دي غشان مخيرة دي بنزل لسم نمبر عنوان تفيز الطلاق يوصلي چاہتا طلاق وصفاري تفیض الطلاق کی ہدایت کی دری صورتونه ذکر کړی دي اختاری امر کی بيد کی او دغه شان بل کم یو دی یو بلم دی نو پورا باسي پکړې وښه یو دا یو سره خزي ته وای اختاری نفس کی دلته براته طلاق بزیرای وکالت او بزیرای قاصد او بزیرای تفویض دغه بیان راته کوي یو سره خزي ته وای اختاری نفس کی ځان غوړه کا او نیتی د طلاق کړي دا پکې شرط دی نه دی طلاق کړي او خزه وته جواب کی وای او یو درسي وای تلقي نفسك دا تفیض دی ښا نو حکم ادا دی چې ترڅو مجلس قائم وي خزه ځان له طلاق ورکولې شي او که مجلس ختم شو به طلاق ورکوي نشي وجه دا د مولوی صاحب دا تفویض دی تملیک دی او تملیکاتو کې قبول چې دا په مجلس کې کاغه بیا دا کاغه هبه دا قبول بچا کې نه پیږي پی بهرحال مجلس کې به قبول کوي سید او کني کوي ختميږي او بعضی صورتونو کې توکیل وي دغه بیان کوو نه توکیل مجلس پورې نه دی خاص لازم هم نه دی موکل رجوم کولای شي او مجلس کې ختم شي رستم وکیل توکیل قبل ولای شي دغه بیان هم کوو وإن قال لامراته اختاري تتفيزي كناي وي نفسك ينوي بذلك الطلاق او قال لها طلقي نفسك فلها ان تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك الاصل ان التمليكات شدي تقتضي جوابا في المجلس وصول ذلك وين فإن قامت منه مجلس فاسد او اخذت في عمل اخر کې شروع شولا مطلب د طلاق باز شروع او دې بګي بل څه ټپيرا شروع کړلې روټي راوړي د سره مجلس بدل شو هدايه کې ویلي هرغه کار چې په اراده دلالت کې ور سره بدليږي با خرج الامر من يدها وان اختارت نفسها او کشر نفس غرقو لك اختاري نفسك کی ویل چې بس اخترتو نو په اختاري نفسك با طلاق باین واقع شي او کړه دریونه ته کړي کنه حالان کې طلاق باین کې کنایي الفاظو کې کړه دریونه تو کې درې واقع کیږي کنه نو که بده کې د دریونه تو کې درې نه واقع کیږي دا داغونه بدل لکه ځکه ځان لم ذکر کین دو وجه نه بدل یو مجلس کې به خزه اختیار کوي عام کنایاتو کې دانه شر طلاق ورکو کې سخت و او دویم دا چې الته د دریونه تو کې کار کوي دلته نه کوي وګورئ وإن اختارت نفسها في قوله اختاري نفسك كانت واحدة باينة ولا يكون ثلاثا وإن والزوج ذلك وجد هذا مولسم اختاري انت باينون کی قدري ونيت کی سيده دي کنه دا زکه بینونه دو اقسام دي خفيفه او مغلظه دي اختاري د غشان دو اقسام نشته بل دا د چې اختاري کی طلاق واقع کول دا خو تفویض طلاق نه واقع کیږي طلاق سړي ور کوي
خزي ته ته طلاق ځان لور کړه خبره بدله ده دا خلاف القياس ثابت دی او صحابهونه هم داسې ثابت ده هم داسې چې بس یو طلاق وي او کوم شی چې خلاف القياس ثابت وي خپل مورد پورې خاص وي نو مورد هم دغه دی بي چې یو طلاق دی ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس 14 نمبر ماده وکړه وګورئ رب المرسل الاجتهاد ولا ينقض بمثله هغه اجتهاد کړي و سي دوباره کته دوه تاړې نشي ماتولې ازول نه ماتيږي بلکې هغه دولسمه مرسل لګي څنګه لا مساغ الاجتهاد في مورد النص دغه وس اجتهاد نور نشي کولای صحابه او نص پکې موجود هم دي سره لګا نص دي وګورئ وان والزوج ذلك البته یو خبره به کی ضروری ده مونږ ویلا او سی وی ګور ولا بد من ذکر النفس في كلامه او في كلامها یا خو بسړی ورته وي اختاری نفسك کذا سره وي اخترتم کافی ده یا سړی وي اختاری کذا وي اخترت نفسي بهم سیدا او کسړی وي اختاری نفسك کذا وي اخترت نفسي بهم سیدا درې او کسړی وي اختاری او کذا وي اخترت بهم ده سي ځکه صحابهونه دا څنګه نقل ده چې نفس په دیو په کلام کې او کدا غدي خو نو دا قاعده وایا اختاری مبهم دي څکه ځان غوړه کما اخترتم پس مبهم دي مبهم تفسیر د مبهم نشي کوله نو وی الاصل ان المبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم اصول هدايات لاندې ملګری والمبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم خجي دویمه مسله بری عنوان کې التفريق على التفيز الصريحي صریحي د مخکې خو په کنایي باندې تفریح وکنه او صریحي وورا وان طلقت نفسها في قوله طلقي نفسك او ته طلقي نفسك بس که ځان له طلاق ورکو بس یو طلاق بین اګه دریونه تخون کړي او به ځان له ورکو به دریم سيدي ځکه دا خو غیر خلاف القياس نه چې خپل مورد پورې وخاص وي او به بده کې د دریونه بچنګ سي شيار ځکه وورا دا اول د مسله به وره یو سری کزه دی ویلي ان طلقي نفسك امر صيغه جواب او خنه دې د درې وکړې دي او خزي درې بزان واقع کړه نو درې طلاق وي او کچري خاون د درېونه نه کړي نو که خزه به درې واقع کوي یو واقع کوي او که دوی بهر حال به یو وي او کچری خاوند د دوونی تو کی خزه بزان دو واقع کوي وغیرہ نبی فقط یو طلاق وي پیږي پی وجه څه د مولوی صاحب طلقی د امر صيغه ده او هر امر کی کنا دا مصدر پروت وي طلقی دا د څه لکه اطلب منك الطلاق یا اطلب منك طلاقا دا امر صيغه چی کنا د دیوګت کلام نه مختصر وی کا اضرب اطلب منك ضربا برحال طلقی د چانه مختصر ده اطلب منك طلاقا الطلاق نکره د نکره چې کله تحت الاثبات واقع شي تخصیص ته پاري البته احتمال بکی تعمیم وی نو تخصیص مقتضا او موجب شو غیر د نیت شو او تعمیم احتمال بکی رکنیت بکی او کی کولای شي پاتې شو دوا هغه متضاد معنا دغه سم نه کی ځکه طلاق مصدر ده او مصدر چی واحد ویخه او دوا عدد ده عدد خود واحد ضد ده غیر عدد واحد خو غیر عدد ده عدد ده غیر عدد ضد یو ته وره لاندې لیکلي وهو اسم جنس فيقع على الاقل ما احتمال الكل اقل خو به احتمال الكل بکیره غنیت وکي او که خزوی ما ځان ته ډیر ورکړو خاونو ما خود یو نیت کړو به امام سے و یوم نو واقع کیږي ځکه خزي مخالفت وکړو او صاحبین وی نه یو واقع کیږي امام سے قول مفتى به دی ګوري وتا وان طلقت نفسها في قوله طلقي نفسك فهي واحده رجعيه وان طلقت نفسها ثلاثا وقد اراد زوج ذلك وقعن عليها نفرد حقيقي بغیر د نیت او فرد حکمی چنیت وی درې مسله په عنوان کې وان قال لها طلقي نفسك متى شئت فلا ان تطلق نفسها في المجلس وبعده دلته مجلس خبر هو تعالی مجلس کې طلاق واقع کوم ټیک دا او مجلس سباریم ټیک دا اعتراض دا خو تملیک دی مجلس پورې خاص دی مړ وې دلته متا ته وګوره متا ته
د تسریح د په تعمیم باندې الته دلالتن مجلس او د تسریح د په تعمیم باندې او کله چې تسریح په مقابله د دلالت کې راشي به هو تسریح له اعتبار عبارت نص لرا العبرة لا عبرة بالدلاله في مقابله التصريح دولسمه ماده وکړه مخکې راځي شپاړسمه مسله لاندې وجه لیکلې ده اي في اي مجلس كان لكن مره واحده البته طلاق یو طلاق واقع کی کوي خو هر کله کې یو بويخه لان متى فائدہ ده چې زمانہ بعام کی افعال نشم کوله زمانہ مکه کله واقع کې ټیک ده افعال طلاق واقع کول دا فعل لا فقط یو دي کې د میم نشرا واستله قاعده لان متى لعموم الزمان ده باردا لا لعموم الافعال فلا تملك تطليقا بعد تطليق كذا في البرجندي مخکې راځي شپږم مسله الفرق بين التوكيل بالطلاق وتمليكه تاسو اکبر وګورئ مليسم یو توکیل یو بل تملیک دی توجه ده کنه نو یو سړی چې خزي ته وې ځان له طلاق ورک ځان له یاد ساتي دا تملیک دی خو وخت می چویلو دا څه او قبل ته وې کسړی یو که خزي زما خزي له طلاق ورکا یی وی بني ته وې دې بلی بني له طلاق ورکا به دا توکیل دی پوهه شي په نو سره احکام واوري تملیک په صورت کې به مجلس پورې خاص شي تملیکات مجلس پورې خاص شي وختي قاعده ویلي و ان التملیکات تقتضي جوابا في المجلس توکیل چې مجلس پورې نه دی خاص نو که خزي ته وې ځان له طلاق ورک تملیک دی مجلس پورې خاص شو او که سړی ته وې یا خزي ته وې د بلې خزي په باب کې چې دی له طلاق ورک نه به توکیل دی نه به د دې دوه صورت دی توکیل کچری انشئت ورسره انشئت نو به واپس تملیک دی مجلس کې به خوخی یا نه خوخی او که انشئت ورسره نو به خالص توکیل دی به مجلس کې مورث هر ځای کې کار ور کوي مجموعي څه صورت شو کچا خزي ته ویل ځان له طلاق ورک تملیک مجلس پورې خاص او طلاق چې تاسو ته پته دا عقد لازم دی چې خلی نه وته لرجو بګینه شي کوله دیم یوې خزي ته ویل بلې طلاق ورک یو سړی ته ویل خزي له طلاق ورک په دې دوه صورتونو کې دا توکیل دی توکیل عقد غیر لازمه دی کسله واپس رجوع کوي طلاق مې درته ویل مې ورکوا رجوع کولای شي توکیل مجلس پورې خاص نه کوي وسی ور کوي که سوای ور کوي ور کولای شي ویږي او کچري توکیل کې ور سره انشئت ویلو نه انشئت به د تملیک د پاره ده نه به مجلس کې خبر راوند شي او تو ګورئ واذا قال لرجل طلق امراتي توکیل لك تملیک ده توکیل له فلو ان يطلق في المجلس وبعده خبر سټ شو کنه لاندې لیکلي ولو يرجع رجوم کولای شي ځکه توکیل د استعانت د هدايه کې د غشان دي فلا يلزم ولا يقتصر المجلس بخلاف قوله لامراه طلق نفسك ولغت هو عامله لنفسها وان تمليك وتوكيل له هدايه کې دي کنه هدايه ولې لیکلي دوم وان قال طلقها ان شئت توکیل کې ان شئت ویلو وصف لو يطلق في المجلس خاصه وسي وجه سره لانه علق بمشيئته فصار تمليكا بيد ان شئت به تمليك جوړ کو نو مجلس پورې بخار شي فيتقيد بالمجلس البته رجوع مسن شي کوله ځکه توکیل ختم شو عقد لازم شو مجمع الانهر کې دي دغه دوه مسالې وکي کنه ولا سما وان قال لا ان كنت تحبيني او تبغزيني فانت طالق تعليق الطلاق على امر باطني لګبر وګوري ولې سب یو سره طلاق معلق کی امر باطنی بوره به د امر باطنی دوه قسمه یو داسي چې خزي ته بدلېږي نور چاته نه لګي او زین دسي چرچا نه پټي نو کچري دسي امر باطنی بوره طلاق معلق کو چې خزي ته خالی پته لګي نو به باغی کی خزه امینه د دقیقه ولا به اعتبار مخ کې چې اذا هست ان هست تیر شوی یو سړي خزي ته کچری ته ما سره محبت کې نته طلاق ای خزي به جواب کی ول انا احبک ما خو سره ډیره مینه ده ظاهری ته ور معلومیږي مینه نشته لیکن مینه وا
نبی بدای ویلی وی چې زما مینه ده خانان کې ورته پته و طلاقېږم نه به ویلې خو به هم ظاهري طور ما ور پرېږده طلاقه شوه وجه څه د محبت د زړه شی دی پته نه لګي او امور باطنو کې چې دي امور باطنو کې دلیل له شی قائم مقام د امر باطن جوړیږي څنګه ماده وا دلیل شی فی الامور الباطنه یقوم مقام ولاندې لیکلیم دي 67 نمبر ماده وا مجله کې 68 تاسو ورسېدلې کنه نو بس خزي دا قول دا دلیل د امور باطنو بیان پکې دغه قائم مقام شو او کته کته ما سره بغض کې ته طلاق وي جیز ما خو کافر هم بدی شي هم طلاق وګورئ وان قال لها ان كنت تحبيني او تبغضيني فانت طالق فقالت انا احبك او ابغض شره ابغض يبغض ابغضك وقال طلاق وان كان في قلبها خلاف ما ظهرت زلت زمن کار نشته به هم دا دقیقه مقام مدریدلې منی خارجه شوی دا کنه دا کار مرسنه نشته له چې دخول شو بس حکم جاری کا وصل واجب هم دا قصه نه کنه مخکې راځي اتلسم مسله طلاق مريض الموت یو سړی مرض الموت کی مریض دی خزل طلاق ورکینه ته زوج فار ویلې کیږي دیر پر طلاق ورکی چې مړ شمه خزرانه میراث وینسي نو میراث به من خزې ته ورکو کا خدای پر شرط ده خزي ودنی ویلې چې مال طلاق راکا به ووري مونږ یو سړی مرض الموت باندې مریض دی خزل طلاق ورکی مقصد دا دی چې در میراث نه محروم کما نو زوج فار دی زوج فار ندد دا سعی به بدمانی رد کو من سعى من في نقض ما تم من جهتي فسعيه مردود عليه نن نمبر اخري ماده وکنه دغه ماده په وجه باندې ماده سعی بدرت کیږي به پس واورا کچري خزي ودل ک طلاق رجعي ته ټول اتفاق دی توجه عدت په دوران کې وا او خواني وفات شو بهر حال بترنه میراث وړي بهر حال او کچري طلاق باینو خزي ورته نه دی ویلي مال طلاق راکاو د طلاق ورکو نو که به عدت کې و میراث به تیوړو کې عدت ختمو به هم من کل لجونی کا ختم نه بین شوړي دوا او که طلاق باینو او دی ورته ویلي طلاق راکاوري کوړتا نو دا به راضي ده به زوج فار نه دی په دې صورت کې هوان مل شو دا به عدت کې به میراث نشولې څو صورت شو درې څلورم صورت ده خزي ته ویلي اختاري مرض الموت کې خپل ویلي اخترت نفسي خپل بزن طلاق واقع کو به عدت باقی دی او سړی وفات شو به میراث نشولې څو شو څلور پنځم نمبر صحت په دوران کې ورته ویلي دي صحت په دوران کې او عدت کې وفات شو بهر حال میراث نشولې پیږي او عمدقه صورت دی رقم چې کتاب کې دی خو عدت تیر شو او به سړی وفات شو به میراث شولې څو شو شپږ صورت جوړ شو دا چې اوس یو غسولي کې نو به بسې وګورئ اذا تل الک مرض الموت تعریف هم لاندې دی کړي کوو وان طلق الرجل امراته في مرض موته طلاقا باينا فمات وهي في العده ورثت منه الاصل ان المراه الفار ان مرأة الفار تورث اذا میراث ورکول کیږي اصول هدايه کې وایي وان ما تبعد انقضاء عدتها خپل ذکر شوی به بهر حال فلا میراث لها الک وانما يثبت حكم الفرار سوال دا دی کنه چې د خځې د میراث ولور کې نکاح ختمه را وینه دا بزور میراث نه محرومي کنه څنګه محرومي یا مال هټول سړی دی دا قسم مخکې من کړي وکړه چې سړی مرض الموت باندې بیمار شي د ورثه حقوق د مال پورې متعلق شي او دا یو طلاقي نو د میراث محرومي حق نه محرومي نو سوی کله د ورثه حق د یو سړي مال پورې متعلق کیږي کله کله چې دا مرض الموت کې شي وانما يثبت حكم الفرار بتعلق حقها لماله وانما يتعلق بمرض يخاف منه الهلاك غالبا دا بالي شکل د سي مرض وی چې دغه هلاکتیا غالبا وی كما اذا كان صاحب فراش صاحب فراش ستوي لکیږي او يكون بحال لا يقوم بحوائجه
دا هوایي چې خپل نشي پوره کولی کما یعتاده الاصحاء څنګه چې اصحاء پوره کوي دغه شانې دا نشي وقد يثبت حکم الفرار دا فرار ولا حکم نور صورتونه کې ثابتېږي کوم صورتونه کې فی معنا فی توجه الهلاك الغالب کم طرف ته چې هلاک غالب را متوجي شي مطلب دا دی قصاص تر مخ کې کو یا د کافرو په قبضه کې ورلې د دې صورتونه کې موت د غالب دی او کله مسلمانانو په سب کې ولاړ دی قلا کې بند دی به موت نه دی غالب وما يكون الغالب منه السلامه لا يثبت بحكم الفرار وبين ثابتيه هدايه کې دیکھا مخکې راځي نور لسمه مساله استثناء في الطلاق على نوعين طلاق کې استثناء په دوه قسمه ده مخکې مونږ ویلي وي استثنائي وضعي ده او یو استثنائي تحصيلي ده یو استثنائي وضعي ده او بل استثنائي عرفي ده دي استثنائي عرفي ته تحصيلي ویل کی تعطيلي وما یار نامه کې درشي اقرار کې کنه به ووري استثنائي عرفي دې ته ویل کېږي تعطيلي کلام معطل کوي اول استثناء وضعي هغه ته ویل کېږي تحصيلي واجب کې را حاصلین ووري یو ځلې خزي ته ویل انت طالق نور بسی ویل ان شاء الله دا استثناء تعطيلي د مخکې کلام معطل کو او وجه ولا موږ ذکر کړی لکه اولی طلاق معطل شو ان شاء الله کې کچر الله غختلا شرط طلاق معلق کو داسې شرط پوری چې پته نه لګي الله غواړي کنه غواړي او کله چې طلاق معلق شي داسې شرط پوری چې دغه وجود عدم وجود د متردد وي نو طلاق لغوه اتاق کې غلق وکړ شي لغوه کیږي نه چا تعلیق ټیک دی دغه شان شي پوری معلق کې لغوه کیږي وجه څه مثلا طلاق دی طلاق خو مخکې نه نشته کنه اوس الله خوخه ده نه ده خوخه دا شک دی طلاق واقع دی نه دی شک دی او نو وقوع چې ودا یقیني وا اول یقینو لا يزول بالشك درهم ماده اول اصل امام کرخی رحمه الله ذکر طلاق نو واقع کی واذا قال لامراه انت طالق ان شاء الله متصلا لم يقع الطلاق عليها هذا اصل کی کله دې ته ویل کی بیان تغییر کا مخکنی کلام انت طالق سره وقوع طلاق راغله ان شاء الله د مخکنی کلام حکم متغیر کو ختم کو نغشن ان دخلت الدارم دي نغشن د نور صورتونم دي اتصال به کی ضروری دی خالد یو خبره یاد ساتي کا د حنابو د شافعي دوړو بنسباني استثناء وضعي وان قال لها انت طالق ثلاثا الا واحده نو بزلت بدو شنو یو نه بس دو پاتې شو او کوي وان قال ثلاثا الا سنتين بهم طلقت واحده بشي شلم بطلان النکاح بملک احد الزوجين الاخر دا مشروع کې ویلی وبي محرمات نه اسباب دي بغي کې یو دادي چې ملک چې کله ملک یمینی راشي نکاحي ور سره ختميږي مولا د وینځ سره او آزاد خزا د خپل غلام سره نکاح نشي کوله او که نکاح قائم وي ابتداءم ټیک نه دا او بقانم ټیک نه دا نکاح وا وینځ واخ السلام علیکم شماتا غلام بخونو وای خستلو نکاح ماتا واذا ملك الزوج امراته او شخصا منها او ملكت المراه زوجا او شخصا منه يدغي ويسا وقات الفرقه بينهما الاصل ان ملك اليمين ينافي ملك النكاح اصول هدايه کړي تاسو وای شولې بس قصه ختمه خدا زین کې نه وي طلاق طا لام او قاف دا ویل زورین دي عرف چې څنګه جوړ شو د طلاق د بار هما غل اعتبار دی ول عرف په شرع له اعتبارو نو طلاق زمنګ لفظ خلق استعمالي طلاق تی سره ام طلاق دی او زمنګ خلق بازي طلاق هم بګلاوي زمنګ عرف کې خو طلاق نشته دی خو د کم عرف کې چې قاب تخلق غین استعمالي قاب پځه نو هلته طلاق معنی ملامه شمی وي واقع کیږي دغه شان طلاق ویلو طلاق هم به وي واقع کیږي طلاق دا زموږ ورته کې خلک طلاق وي طلاق هم کړه خدای دې غر کا اټ سانډای قاب نشي ویل دا خارن ما څخه بدی شي کاری سي خدای دې غر کنه کاری سي دا سي بدرواني لګي لکه راته وي چې کافر سي او کنه اټالي کو کلی ته تلو دا ډېر رامېنی او بخزه وړي ډېر مینه ور سره کوله ورته وي هماره ترور استری مشي هر وخت به ورته ویل هغه ته رزویل بچی زخه ګناګار غریب خزایم ما ته ګوره همار ته ګوره همار خو دې مور د چې سبق درمانه ویلې
ته خو غریب په کمزورې ښځه یم. بهرحال 1 2 3 طلاق ورسره ونه ویلو دې سره طلاق نه واقع کېږي. 3 کاڼي 28 طلاق نه واقع کېږي. کله به واقع کېږي چې طلاق ورسره ذکر وي.